مو کورونو کې چې جنگ جګړې وي دا غي د لپاره قیمتي او بهترینه وظیفه مې تاسو مخې لراوړې ده چې دی باندې کې اکثر ملګری دا تاسو کې زمونږ په کورونو کې اختلافات دي جنگ جګړې دي موږ نه پوهیږو چې څه عملو کو دي سر زمونږ د کور د معاشره ټیک شي او زمونږ کور کې ورولي شي اخوت شي نور چې کوم د اخلاق است برابر شي قیمتي وظیفه ده او ډیره اسانه وظیفه ده ان شاء الله کم از کم چې دغه ملګری سو پیری دغه وظیفو کې مخکې رسول چې کوم د 11 پیری چې کوم د درود شریف وي ان شاء الله تعالی د الله نه زمو امید ده چې ډیر زر به چې کوم د الله سبحانه و تعالی د اختلاف دغه کورونه ختم کی دور به کی لری به کی هغه آیات دغه وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه ترجعون او دغه شانتي دم وسر دغه درود شریف دي اللهم صل على سيدنا محمد واله وعترته بعدد من كل معلوم لك دغه الفاظ چې کوم دي وي 100 مرتبه درود شریف او 100 مرتبه دغه آیات وله من في السماوات دا چې کوم دي وله من اسلم دغه آیات دي وي ان شاء الله تعالی د دې په وساتت باندې تاسو کور کې چې کوم راغلي جنگ جګړې وي یا اختلافات وي یا چې کوم نوري ناچاقي وي زما محترم ان شاء الله تعالی دغه الله د کلام چې کوم وظیفه می تاسو درکړه د دې په وساتت به ان شاء الله تاسو اختلاف تاسو جنگ جګړه تاسو چې کومي طرفګنۍ دي ټول به چې کوم دی په وساتت باندې ختميږي خو یو مهرباني بر سره کوي چې دا بیان به چې کوم دی لری شیر کوي هغه ملګرو ته ورسیا ډیر پریشان دي ناچاقي دي اختلافات دي چې هغه د خامخا ورسوي او دوی مهرباني به تاسو ما سره کوي چې زما د پیج سره فالو کوي پدې کې به موږ داسي وظایف او ان شاء الله بیانات کوو ان شاء الله چا څه قسمه مسله وي یا څه کور پرسنل مسله وي بالکل په دغه کانټیکټ باندې د واتس اپ مو سره بات او کال کولای شي خبرې کولای شي یا په واتس اپ باندې میسج پرېږدئ شي څه قسمه مسله وي ان شاء الله تاسو کولای شي الله تاسو خوشاله باسي جزاکم الله خیر